دوه شیزونه الله ذکر کې چې کله د الله مدد غواړي یو بدا کې چې مولانا صاحب صبر کوي سبا کې صبر وکي او دویم بس کې توجه ال الله چې هغه مونږ په دې دوه شیزونه کې پتا باندې هر قسمه سخترین حالت رااله تندي مکوا جلتی مکوا یو صبر وکا کلم چې الله چا صبر کړي الله د صبر نتیجه صبر کوي بهترین ور کوي ها او چا چې صبر نه کړي نو هغه ته چې کوم دی رزلټ خم میراو شي فائدہ دیوانه دي ٹھیک ده نو یو دار چې په مصیبت باندې صبر کول دي دویم دار چې الله ته رجوع کول دي او هغه په مانځ سره دي سدي په مانځ سره دي چې کله د مصیبت رااله او مشکل کې گیر شي نو راشه الله ته ودرېګا او ورته وای خدای پاک دا مشکل ستاره طرف نه ختمون کې اومتي راوستون کې اومتي راغله دې ز کمزور بنده يم ثاني شم برداشت کوله لہذا تم ربي بل رب منست تم خالقي ته زمانه بوج درې کون کې رب کریم قابل برداشت نیم د دې مصیبت باندې ختم کوس که ختم نشو صبر وکړم دې مکو ها تعذيب نه کې دا باندې چې الله زما طرف ته خیل شوی دی او دا خو چې کوم دې په من باندې تشغمونه او کړهونه را روان دي دا سم کوا الله بدر نه خپشي تا مخ کی تاریخ تا ته نه معلوم څومره پیغمبرانو چې کوم دي تکالیف مصیبتونه اختیار کړی دي او په هر ابراهیم علیه السلام چې کوم دي نو دا سو د صبر غر او غر د څومره مشکلات تیر کړی دي او په هر یو امتحان کې الله پورا کامیاب کړی دی چرته چې کوم دي تا دي نه کړی چرته به صبر نه کړی بس توجه ال الله وا پیغمبرانو باندې الله امتحانات راوستي کتاب باندې سو امتحانات رانو خوشاله چې خدای پاک ما الله چې کوم دې په هغه نیکانو خلکو کې حسابي کوم چې د الله ګران خلک دي ها مصايب او مشکلات کو په نیکانو خلکو راځي په داسې خلکو باندې چې کوم دې نو عام خلکو باندې دا نه راځي دا د الله په نیکانو خلکو باندې راځي او دې سره د حوصله افزایی کیږي نو الله سوي استعینوا بالصبر والصلاه تاسو باندې چې کوم دې مدد حاصلوي د الله نه نو یو صبر کوي یو چې کوم دې مانځ ته رجوع کوي ها ان الله مع الصابرین او بشک الله تعالی چې کوم دې چا سره دی صابرین سره دې صبر کوونکو سره ها هغه چې کوم دې نو الله خو خي او الله مرګره دې چا دې صابرین دې نو چې الله دې مرګره شو الله دې په سر باندې ودرېدو نو بیا سواري د دنیا تمام طاقتونه دی رايو کیږي نو د دنیا تمام شیزونه دی رايو کیږي خو چې په سر دې الله ولاړو با اس کامیاب شو ها